او رستو زمانہ چې کم قیامت ته نږدې ده نو هغې ته شر القرون وایي. هغه پیړۍ یعنی هغه زمانہ چې په هغې کې داسې خلک دي چې هغه خراب خلک دی. د مادیاتو او د پیسې د دولت او د انسان د خواهشاتو دومره زور روان دی چې قسم دی زه خو ویرېدم چې دا خلک د دې پیسې د وجې د ایمان نه خلاص نشي. ګډې وډې خلک وایي او بالخصوص چې لږ غوندې پیسه دولت چا سره وشي او یا داسې غلطو ملګرو سره کینی. قسم دی بعضې مجلسونو کې د بعضې ملګرو نه مې واورېدل چې د خولې نه د کفر خبرې وځي. داسې خبرې د خولې نه وځي چې هغه د مسلمانۍ خبرې نه بیا هغه د کفر خبرې. نو لږ به زمارونو احتیاط کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بعضې وخت کې یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي لا یلقي لها بالا نو دې خبرې له دیاړو څه توجه نه ورکوي. دته دا خبره ډېره معمولي ښکاري مړه دا خو وړه خبره ده په دې څه دي ډېره پوټینه ورته ښکاري. نبی علیہ السلام فرمایي د خدای په نزد دا خبره دونه خطرناکه دومره خطرناکه یو روایت کې 70 دی او بلکې 40 دی چې 40 کاله یا اویا کاله په دې یو خبره د خدای په جهنم کې غوټه ورکوي. اوس هم ډېر خلکو د خولې نه دا ټکي وځي مړه دا ایمان څه کچلومه خو نه ده چې دا به وشلېږي. ایمان بالکل نشلېږي کچلومه نه ده خو ته کچې ستا لاس کچه دی ستا نه خېږي. که تار تا په لاس کې ټینګ ونیوه نو نه بوځي او که دا تار مضبوط تار دی ایمان پوخ تار دی کلک تار دی او تا په لاس کې کلک نینیولی نو در نزی. ایمان نشلېږي. ایمان کچلومه نه ده هغه پوخ تار دی مضبوط تار دی خو ستا لاس کمزور دی دنه تختی. ته ورته مضبوط نه ته ورته کلک نه. د دې وجې نه رب العالمین قرآن حکیم کې مسلمان ته وایي کافر ته نه وایي مسلمان ته وایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اے مومنانو گوری پدی ایمان کلک پات شے اتقوا اللہ حق تقاته ار وقت پزلکی دا اللہ یرکی نوے اگا یرکی دا اللہ دا شان سر مناسب یردا یو داس یری لکه سړی د مار نه یریږي د لړم نه یریږي د دشمن نه یریږي هغه بېرحمه ظلم کوي دشمن ظلم کوي نو خلک یریږي ته مار ظلم کوي نو خلک ته یریږي لړم ظلم کوي نو خلک ته یریږي دشمن ظالم دی نو خلک ته یریږي نه داسې یره نه ده د خدای د شان مطابق یره خدای ظالم نه دی خدای ظلم نه کوي د خدای د شان مناسب یره څه ده چې الله ما ته ډېر نعمتونه راکړل مال ښکلی وجود راکړه ما ته مسلماني راکړه مال د دنیا هر قسمه څیز چې زما ورته حاجت ته مال راکړل اوس که زه د خدای شکر ادا نه کړم نو بیا به رانه الله تپوس کوي او تپوس یې ډېر لوی دی دقه یره لکه زوی له پلار پیسې ورکړي هم بچې لاړ شه پېښور ته دا 1000 روپۍ والو لیست ورته ولیکي دا سودا راوړه زوی چې سودا راوړي پلار ته تپوس کوي راوړه بچې څنګه دې راوړې ده که داسې زیاتې کړي پلار ورته غوسه کېږي ته دې ولې ګرانه راوړه د خو تورنګزو کې دې نه ارزانه کېده ته چې پېښور ته لاړې ولې دې ګرانه راوړه نو د په زړه کې هغه د پلار هغه هیبت پروت دي دا نه چې پلار مې ظالم دی نه ظالم نه دی خو مالې پیسې راکړې زه یې راولېږلم مالې د ډوډۍ پیسې م راکړې چې هلته هوټل کې به ډوډۍ م وخورې مالې کرایه م راکړې ده او بیا به م زه خیال ساتم چې سودا داسې یوسم چې هغه د تورنګزو نه ښه وي او د عمرزو د بازار نه ښه وي او هغه په قیمت هم ښي نو پلار به خوشحاله دقه یره به پړه کې ساتې چې الله هر څه ماله راکړل چې زما ورته ضرورت و اوس به ما نه د قیامت پر الله تپوس کوي چې څه دې وکړل
نو چې زه داسې سودا الله له د قیامت ورځ له یوسم چې هغه اعلی سودا یې الله پې خوشحاله وي چې الله کومه سودا غواړي او خشته ښکلې شي وله یوسم عبادت ولی یوسم خدا سے عبادت نه چې 2 نمبر عبادتي ښکلې عبادت ولی یوسم خشته عبادت ولی یوسم چې الله خوشحاله شي اسې نه چې الله ما ته وي ما خو ته د ایمان سودا له لېږلې وي تا د کفر سودا کړې ده ما خو د نیک عمل سودا له لېږلې وي او تا خو د بدعملۍ سودا کړې ده او یا نیک عمل خو دې کړی دی خو خشته سودا دې نه ده کړې 2 نمبر دې کړې ده 2 نمبر عبادت دې راوړی دی نو بیا به الله غصه بیا ورپسې الله سوی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا مومن ته وی مسلمان ته وی چې ګورې د ایمان نه خلاص را لرا نشي ګورې مومن خو یې ایمان دې راوړی دی مسلمان خو یې خو په دې مسلمانۍ او اسلام ټینګ شه ګورې په دې کلک شه دا د نه ونځي دا لوبه د ایمان در لاس نه دې ونځي ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مومنا ګوره چې مرې نو په داسې وخت کې مال راشه چې ستا په زړه کې اسلام او ایمان پروت دی بلکې انتم مسلمون لفظ راغی مؤمنون لفظ رانغی چې ته تابعدار مال راشه چې ته مال د قیامت فرض راځي چې ته تابعدار والا صف کې راځي چې ته قبر ته بچي وړي نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او زما د تابعدارانو په صف کې مال راشي الله یې دقه زموږ نصیب دا په دین کلکوالی او ټینګوالی چې د پیسې د لالچ نه دین د نه خلاص نشي اسې نه چې د پیسې د لالچ د وجې نه ایمان در نه خلاص نشي او قسم په خدای چې دا په صحابو کې موجود دی دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې چې کله کافران لاړل او ابو طالب له په جرګه لاړل ما بار بار دا واقع تاسو ته ویلې یو ځل نه یا دهانی درته کو چې دې څه غواړي مونږ ورکوو او د دین چې کم خوښ دی ادم چلی مونږ یې نه منې کوو په یو نقطه دې را سره مذاکراتو کې جوړه دې را سره وکړي چې زمونږ په دې خدایانو پسې دې بد رد نه وایي بس دې خپل لمونځ هم کوي خپله روژه دې هم کوي او د سره خپل ملګري دي چې څه خوښه یې دی کوي بس نور سره موږ زړه نه ستړی کوو خو زموږ د دې خدایانو بد دی نه وایي په دا نقطه د مذاکراتو کې نبي علیه السلام مبارک حضور پاک راوغوښته دا ابو طالب حضور پاک راوغوښته او ابو طالب دغه وخت کې د ټولو عربو په مشرانو سردارانو کې دی او خلک یې ډېر لوی قدر کوي او ډېر لوی عزت یې کوي او د پیغمبر علیه السلام چې څه د ابو طالب د برکته چې راویې غوښته مشران ورسره ټول کافران ابو جهل وغیره ناست دي ابو طالب ورته سوی په ډېر عجیب انداز بچې رواره بس دی ښه دې سره جوړه کوو لکه اکثر دوه خلک روانه راشي نو مذاکرات خو په مال کېږي په دولت کېږي څوک به خپل حق پرېږدي څوک به خپل حق پرېږدي په کورم کېږي ځکه دا نیم کور مې درته پرېښود خو په ایمان خو سودا نه کېږي په ایمان کې خو مذاکرات نه کېږي چې یو سړی تا ته راځه مذاکرات کوو هندو درته وایي او څه نیمه مسلماني ته پرېږده او نیم هندوتوب به زه پرېږدم نو په دې خو کار نه کېږي مسلماني خو یو انچ هم نشي پرېښودی یو معمولي غوندې ویښته بر هم نشي پرېښودی نو په دې مذاکرات کېږي نه هغه راغی ابواره دا قوم دې سره جوړه کوي کاکاجي سره جوړه کوي دی وایي که دې ښځه غواړي چې څو یې خوښي نو ورکو مونږ له فخر هم دی چې د خپل لور ورکو هوښیار هم دی خشته هم دی او د لوی نسب سره تعلق په تجارت هم کوي مال غواړي ورکو که د دې مکې مشري غواړو نو مشري او بادشاهي یې موله ورکو رواره بس دا خبرې د دوی ټیک دي څه جوړه ورسره وکړه زم ستړی نور وس مې نه کېږي او د ټول قوم مقابله رواره تا ته هم ګرانه ده او ما ته هم ګرانه ده زم نشم کولی اوسه پورې مې وکړه باقي زما نور طبیعت ګډوډ دی نشم کولی ګوره یو دمکیم نبي علیه السلام ته میلاو شوه یو زورم میلاو شو چې زه دې شاته ولاړ نور د نظم رستو کېږم نو خامخا څه چل وکړه اوس پیغمبر علیه السلام استقامت ته ګوره که نه په ایمان پختګي او کلکوالی اس میں پدی کی پټې غوندې رعایت هم ورنه کو دی ورته ونه وي چې ښه زه ټیک ده دا خپل خدای به زه یادوم او ستاسو خدایان به نه چېړم دقه باندې خبره ده دی ونه وي څه وایي ورته وی کاکاجي دا چې کومه خبره ما ته الله ویلې ده زه د خدای پیغمبر یم
که د یو لاس کې راته دوی نور کیدي او په دې بله کې راته سپومې کیدي والله که دا خبره پرېږده پرېښودو والا نشته. ته خو زما ایمان دی، ایمان کې دویمه خبره منل، ایمان کې سودا کول ته خو نه کېږي. دا خو زما د پیغمبرۍ منصب او مقصد دی. دې کې څنګه وکړم؟ ما ته خو الله لېږلی دی ما چې دا خلکو ته وښایه چې دا بوتان ګورې خدایان نه دي، دا تاسو د خپل لاس نه مورتې جوړې کړي دي، تاسو له نه فایده در کولی شي او نه درته ضرر در رسولی شي. نو ته خو راغلی دی دپاره نو چې کوم مقصد د الله زره لېږلی نو هغه مقصد ولې پرېږدم؟ کاکاجي خفه کېږه ما که ته د قوم نه مجبور او تنګ شوی او تا له تکلیفي نو خیر تا نه م ګیله نه کوم، هېڅ پروا نشته، زما الله شته. او سترګو کې اوښکې وګرځی دی، ورته پته ولګېدله چې دا د کاکا په زور خو ما ته اوسه پورې چا غږ نه کو، زما د دې تره د وجې نه خلکو زما قدر کو او معلومیږي دا چې تره م رانه لکه چې وروسته شو نو سترګو کې اوښکې وګرځېدې او شی یې کړه او روان شو. بس زه خپله خبره باندې سمجوته نه کوم، هېڅ سمجوته نه کوم، هېڅ دویمه خبره دی کې منل نشته. او بس ټیک ته مې وجني نو بس ستا د خدای لاس کې ده د دوی اختیار دی نو او ته رستو کېږې نو خیر دی، بس ته مجبوره یې. نو د هغه خو ماشوم لوی کړی دی ورسره پاتې دی او تېرواره ته دی خو رامخکې ماته له غوندې چې رسول الله مبارک ته وکتل، اوښکو ته وکتل، لږ رامخکې ماته ته څه وایې چې زه به دې پرېږدم ځه چې څه دې خوښه یې وایه. او دا چې کوم سرداران دي د دې مکې د دوی لاس خلاص، هېڅ فکر ونه کړې، زه دې شاته ولاړم. ایمان نه راوړي لیکن د رسول الله مبارک له ډاډ ورکړو، دې ته استقامت، دې ته کلکوالی وي، په میدان ودرېدل. ایمان دقه شی دی، بس د چا نه پروا به نه ساتي په ایمان کې، نه به د پلار پروا ساتي، نه به د مور پروا ساتي، نه به د قوم پروا ساتي، نه به د بدماش پروا ساتي، نه به د خان پروا ساتي، نه به د غریب پروا ساتي، هېچا پروا به نه ساتي. خدای او رسول او عقیده به د هر چا نه مخکې وي. پیسو د وجې به عقیده نه پرېږدي. تا له پیسه راله، تا له موټر راغی، تا له بنګله راله، تا له دولت راغی او تا خپل عقیدې ته خیر باد وي، نه نه نه، دې باندې به ټینګ ودرېږي، کلک به ودرېږي. دا زمونږ دا یوازې د حضور پاک نه حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره، اور ته یې نه غورځوي، اسانه خبره ده. داسې اور چې په میلونو اور دی، داسې اور چې د تو د لاسې بره مارغه پر نشي والی، داسې اور چې دی له د غورځولو چل نه ورته چې په کومه طریقه یې ورته ور وغورځو، په طریقه نه پوهېږي، ځکه چې دې غورځو خو مونږ هم ورته نږدې کېږو. او حضرت ابراهیم علیه السلام هغه هر څه قبول کړل، خپل ایمان یې برقرار وساتو، هېڅ پروا نشته. نو الله خو بیا مدد کوي، د حضور پاک مدد یې ونه کړ. او کافر خدای څه مردار کړل او څه مسلمانان شو. او هغه ابراهیم علیه السلام چې ورته وغورځو نو فرشتې به راځي، فرشتې د هوا فرشته راځي، الله ما ته حکم وکړه وی ته لاړ شه که ابراهیم در مدد غواړي نو ورکړه، خو تپوس دې وکړه. د باران فرشته راځي، زه الله باران به وکړم، اجازت راکړه چې دا اور مړ کړم، هوا به راولم او دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورغورځو. نه خیر، که کوې اجازت دی درته خو د هغه نه لاول تپوس وکړې. ابراهیم علیه السلام له راځي، څنګه وکړو؟ نه، زما رب زما حالینی، تا ته مې سجت نشته، هوا والا فرشتے هیڅ ضرورت نشته، باران والا فرشتے هیڅ ضرورت نشته، الله ما ویني. او الله باقی ورته وایي یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. یخشه خو دومره یخم نه چې دنه په یخنۍ کې نقصان نشي، معتدل چې نه یخ او نه ګرم. د ابراهیم علیه السلام کړي وطن یې پرې نه خو و ایمان یې ټینګ وساته. کله چې صحابه په فارس باندې حمله وکړه، خو لوی علاقه وه، لکه د امریکې چې دا کوم ریاستونه دي نن سبا، داسې واړه واړه ریاستونو، یو به قبضه کو، یو به قبضه کو. د فارس چې کوم بادشاه او مشر هغه وی دې خلکو سره څه وکړو، دې خو موږ نه یو کلي